بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 12 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د نون اعرابي قانون وایو، یعنی نون اعرابي د کوم سیزونو د داخليدلو د وجنه دا غورځيږي. اگر چې دا خبره مونږه په مخ کې دروسو کې به تفصیل سره ذکر کړی ده، کله چې مونږه د نفی جهد بلم گردان کاو یا نفی تاکید بلند ذکرم کاو او دغه سي د لام تاکید بانون تاکید ثقيله او د خفيفه ذکر کاو. لیکن په هغه دروسو کې زمون مقصود د نون اعرابي حکم بیانول نو، بلکې زمون مقصود د نفی جهد بلم گردانو، د نفی تاکید بلند گردانو او دغه سي د فعل امر او د فعل نهي او د نون تاکید ثقيله او د خفيفه دغه گردان هغه مقصودو. نو په دې درس کې به مونږه مختصرا دا خبره ذکر کوو چې نون اعرابي دا د کوم سيزونو د داخلي دلو د وجنه دا غورځيږي. نون اعرابي دا د شپږو سيزونو د داخلي دلو د وجنه دا غورځيږي. او دا خبره مخکې مونږه ذکر کړې و چې نون اعرابي دا د فعل مضارع د وو صيغو کې راځي. په دې کې سلور صيغې د تثنیه دي، یو د جمع مذکر غائب صيغه ده، یو د جمع مذکر حاضر صيغه ده او بل د واحد او مؤنث حاضر صيغه ده. نو کله چې په دې صيغو باندې د حروف جوازمو نه یو حرف داخل شي، نو دې سره دغه نون اعرابي دا غورځيږي. او حروف جوازم دا 5 دي، یو ان دی، دویم لم دی، دریم لما، سلورم لام امر او 5م لاینهی. نو کله چې دا 5 حروف په دې وو صيغو باندې داخل شي، نو تدې وو صيغونه به نون اعرابي دا غورځي. مثلا یضربان لفظ دی، دا د تثنیه مذکر غائب صيغه ده او تدې په اخر کې چې کوم نون دی دی نون ته نون اعرابي وای. نو د لم داخلو دلو د وجنه دغه نون دا وګرځید. یا که په دې باندې مونږ لام امر داخل کو، لای نه په داخل کو، یا په ان شرطیه داخل کو، نو دغه نون دا بغورځيږي. دویم کله چې په دې وو صيغو باندې د حروف نواسب نه یو حرف داخل شي، نو بیا به هم د نون اعرابي دا بغورځيږي. او حروف نواسب د سلور دي، یو لفظ ان دی، دویم لن دی، دریم لفظ کیدا او سلورم اذن دی. کله چې دا سلور حروف دام په دی وو صيغو باندې داخل شي، نو تدینه با نون اعرابي دا غورځي. لکه د یضربان نبشي لی یضربا. دریم کله چې مونږه د امر حاضر معلوم جوړو، نو به کوم سلور صيغو کې چې نون اعرابي راځي، د امر حاضر شپږ صيغې دي، نو پاغي په 2 صيغو کې نون اعرابي نشته دی او په سلور صيغو کې نون اعرابي ده. نو د امر حاضر معلوم د جوړولو په وخت کې به هم دغه نون اعرابي دا بغورځيږي. لکه تضربان نه مونږه امر جوړو، نو مونږ سره به جوړ شي اضربا، نون اعرابي دا بغورځيږي. او امر حاضر معلوم مونږ بسنګ جوړو، نو داغه تفصیل تدینا په مخ کې درس کې مونږ په تفصیل سره ذکر کړو. سلورم کله چې تدی وو صيغو سره مونږه نون ثقيله تدی په اخر کې ولګو، نو بیا به هم نون اعرابي دا بغورځيږي. او تدی بحث هم مونږ په تفصیل سره ذکر کړو. کله چې مونږه تدی خبرې ذکر کاو چې د فعل مضارع نه به مونږه نون تاکید ثقيله او خفيفه دا بسنګ جوړو. یو مثال مونږ صرف ذکر کوو، د یضربان نه مونږه نون تاکید ثقيله جوړو.
نو د یضربان د اخر نه کم نون دی دا به مونږ وغورځو او د دې په اخر کې به مونږ نون تاکید ثقیله ولګو یعنی نون مشدد او په شروع کې به لام تاکید راوړو نو د یضربان نه به مونږ سره جوړ شي لیضربان. پنځم څنګه چې د نون تاکید ثقیله د لګېدلو د وجنه نون اعرابي غورځيږي نو دغسې د نون تاکید خفیفه د لګېدلو د وجنه هم نون اعرابي د غورځيږي او د هغې مثال به مونږ ذکر کو لکه د یضربون نه مونږ لام تاکید با نون تاکید خفیفه جوړو نو د یضربون په آخر کې کوم نون اعرابي دی دغه نون به وغورځو د دې په ځای به مونږ به د خفیفې نون ولګو او د دې نه مخکې چې په یضربو کې دا کم وو دی چونکې د نون تاکید خفیفي او د دغه وو په منځ کې التقا د ساکنینو راله دغه وو به مونږ وغورځو نو د یضربون نه به مونږ سره جوړ شي لا یضربون. دا خو هغه 15 څیزونه دي چې د دې د داخلېدلو د وجې نه نون اعرابي د غورځيږي. خلاصې دا شو حروف جوازم، حروف نواسب او د امر حاضر معلوم د جوړولو په وخت کې او د نون تاکید ثقیله او د نون تاکید خفیفه د لګېدلو په وخت کې. لیکن بعض هغه اسماء شرطیه هغه اسماء چې هغه د ان شرطیه په معنی باندې دي نو هغه چې هم کله په دې وو صيغو باندې داخل شي نو ته دې وو صيغو په آخر کې چې کوم نون اعرابي ده نو دا نون اعرابي دا د هغې سره غورځيږي او ته دې بیان دا د نحو په کتابونو کې په تفصیل سره ذکر کړی شوي دي. اسماء شرطیه هغه دا دي من، ما، اين، متى، ايون، ايو، ان، اذما، حيثما، مهما. دا اسماء کله چې دا د شرط په معنی کې او دا به فعل مضارع په دې وو صيغو باندې داخل شي نو د فعل مضارع د دې وو صيغو په آخر کې چې کوم نون اعرابي دی نو دا نون اعرابي دا وسره غورځيږي. لکه قرآن کې دی اينما تكونوا يدرككم الموت نو تکونو دا په اصل کې تکونون دی نو اينما دا عین شرطیه دی دا په دې باندې داخل شو نو د آخر کې د تکونون په آخر کې کوم نون اعرابي دی نو دغه نون اعرابي دای ته وغورځاو.